السلام علیکم ملګرو. شهنشاه بادشاه چې اوس یې نوم شاه جهان بادشاه دی، ډېر د غیرت ډک او د ایمان ډک پیغام یې شهسوار ته پرېښی دی او ورپسې د یو عالم اصلاحي نصیحت واورئ چې شهسوار ته یې کړی دی او مخکې هر مسلمان ته ور ورسوئ او شهسوار ته ضرور ور ورسوئ او ورته شعر یې کوي. ای ګرم نه دي ولې چې داسې ماحول نه راوتی دي، د کومو سهولتونو نه راوتی دي او څومره دغه مطلب یې قرباني کړې ده خو دا ده چې چا دپاره خو څوک د دین کار نه کوي چې دغه دروازې نه چا د غوښتو چل زده کړی دی، الله پاک بلې دروازې ته نه دي محتاجه کړی. نو الله پاک دې مونږ ته د غوښتو چل وښایي. که مونږ د الله نه وغوښته، شاعر هم وایي که دې تمه د مخلوق له دره پرې کړه بادشاهي دې مبارک شه که ګدای. نو په دې دغه نه چې یاره مونږ خو لکه بعضې وخت زه به د غریبۍ ډېر شکر وباسم. زه مې ملګري ته مې وایم یاره مونږ غوندې خلک د غریبۍ نه نه یېرېږو، ځکه چې زمونږ غریبي دونه ده چې هغه ټاټکي او بېلچې ده اوچتولی شو نو هغه کولی شو. بې حیایي چام کړې ده نو خدای رانیولې. بعد انسان یې بې حیایي کوي نو خدای پې سخا بیماري راولي، په کور یې راولي، په ده راولي، په خاندان یې راولي، په بچو یې راولي، غم ورته پېښ کړي. مصیبتونو نه کور نه خالي کېږي، د غمونو نه کور نه خالي کېږي. او بعضې وخت خدای پاک عام عذاب راولي. تاسو نه ګورئ دا سیلابونه چې راشي او تبۍ وکړي، الله خو چا سره ظلم نه کوي. دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه وغورځوي، الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي. یار یو شی دی اوچو سره لامده بیا سوځي. که ته وایې دې کې خو نیکان هم لاړل، نو نیکان هم ځي صاحب. نیکان ولې ځي؟ نیکانو ته الله وایي نصیحت کوه ورته که نه، ولې ورته نصیحت نه کوې؟ دا پوهېږه که نه، ولې نه پوهېږه؟ هغې وایي دا هر چا خپل قبر دی وایي. نو هر چا خپل قبر دی نو تماشه کوه چې تا هم ورسره وړم په سیلاب او که دې ورسره نه وړم. یو مثال بدله درکم. حضور پاک فرمایي یو کشتی ده، کشتی دوه چته ده، لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بره دی. قراندازي وکړه نیم بره شو نیم لاندې شو. اوس لاندې چت والا اوبه پکار دي، نو دی خو لاندې سورې نشي ایستی، نو دی بره چت ته خیږي، نو د بره چت نه برقه سیند ته ښکته کوي او اوبه رالي ځان له. نو بره چت والا ورته څه کوې؟ بره راخیږي او اوبه ټولې وشیندلې او زمونږ باندې هم ټولې اوبه تویې کړلې او ټوله کشتۍ هم لمده کړله. کوزېږې هغې ورته یاره وروره مونږ به اوبه څښو، اوبه نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي. وایي بس هر څه چې کوې خو مونږ له بره مه راخیږي. دی ورته څه وایي؟ وایي مونږ به لاندې سورې وباسو، ځکه بغیر د اوبو نه ژوند نه تېرېږي. دا به سوړه وباسو چې اوبه راشي. نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا ورته وایي چې نه ګورې پام کوې سوړه ونه باسئ. که سوړه مو وایسته اوبه رالې خو مونږ هم غر کېږو، تاسو هم غر کېږئ. او د هغې لاس یې ونیوه چې راځئ خیر دی بره نه اوبه وړئ، که مونږ لامده شو خیر دی خو سوړه مو باسئ. نو دواړه بچ شو. او که هغې ورته وایي ستاسو خپل قبر زمونږ خپل، ستاسو خپل چت زمونږ خپل، وباسئ زمونږ در باندې څه. نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه، نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي. دقه رنګې که یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پېښه او که خدای پېښه بل قبر کې څملي، داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو اب هم وایي تاب هم بیا وایي. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاس ونیسه سره ګناه نه منې کوه، نصیحت ورته وکړه او که نه سمېږي هجرت دې کوه. دا علاقه پرېږده بس په دې عذاب را روان دې ګورې. په ژبه یې پوهېږه په لاس یې پوهېږه، نی تخته دی شپې ته وباسه هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی. او نن سبا د مارونو خلک وایي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي. ولې په تکلیف مصیبت کې دي؟ نن مسلمان بې حیا دی. حیا کم بې حیایي شروع ده. هلکان او جنکۍ تاسو ورشئ پېښور کې به دې مارکېټونو کې وګورئ، اسلام آباد کې وګورئ، لاهور کې وګورئ، حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خواړه جنکو نه. او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی. ای مسلمانانو جنکو مه کوئ دې مخلوط تعلیم مه کوئ. هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه، او که کوئ پرده کې کوئ، هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ. دا جینۍ او دا هلک د یو بل نه جدا اوسېږئ. د خدای نه حیا وکړئ رونو. ای بچو د خدای نه حیا وکړئ. ټوله به ناست دي په دوکاندار نه به سودا کوي، جامې به تیلي او بې حیا به ناست دی. اب وله بوتل راوړي د پیپسي وغیره او دې به ښه مزېدار پړونې به لرې کړي او څادر به لرې کړي، دوکاندار مخکې به مرۍ او مخ کاره کړي بوتل بس کړي. دا حیا کم خواله دا به خدای راونیسي که بیا به څه کوي؟ په داسې غم به دې مبتلا کړي، په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کړي، په داسې جنجال به دې مبتلا کړي چې بیا به توبې وباسئ او خدای به نه قبلوي.